کونسل بندګي او زموږ د علاقې مشورې ملګري دي او مشران دي هغوی شکریا ادا کړو چې دوی ته ټایم راکړو او دلته کې راغلل په دې غونډه کې موږ سره شرکت وکړو څنګه د مشرانو خبرې وکړې او تېر شوي مبصر چې کومې خبرې وکړې د هغې سره د بالکل اتفاق و 2008-2007 نه هم په دې پارټۍ کې وو تقریبا 2015 نه پس ما سپیس اختیار کړی دی پارټۍ نه د هغې وجه هم چې کوم ده زموږ د دې علاقې چې کوم ملګري دي هغوی ته پته ده چې هغوی کوم مشران دلته به موږ مختص کړي دي د هغوی سره زموږ چې کوم دی هغه انډرسټینډینګ نشته وجه دا ده چې هغوی یو انفرادي سوچ لري او موږ اجتماعي سوچ لرو نو په دغه وجه موږ د هغوی نه چې کوم دی لږ جدا او د پارټۍ چې کوم زموږ مشران دي هغوی نه زموږ زیاته برباد کړلو ملګرتیا ځان ته به برباد کړلو او موجوده وخت کې چې د ایم این ایم پی سره کوم خلک ناست دي ما ته یو کس وښیي چې هغه د 2008 یا د 2007 زوړ ملګری دی دوی سره چې کم خلک هم ناست دي هغه به د 2018 نه وروسته راغلي هغه خلک وایي چې خپلو مفادو له به راغلي په 2023 کې به خدای مکه دا خلک نه نو دا خلک کونفیوزي د نورو پارټو سره به د دوی بیایي او دغه زاړه خلک دغه زوړ ورکر دا به راځي واپس به د تحریک انصاف دپاره د عمران خان دپاره همدغه اواز دغه منډې دغه تړلې وکړي نو زه خپل ایم این ایم پی ته دا درخواست کوم چې خدای لپاره دا زوړ ورکر چې دی دا به ستاسو ډېر په کار راځي په هر ځای کې دا د سختې ورکر دی دا د ولږو تندو ورکر دی دا هغه ورکر دی چې دوی ځان ته به برباد کړی ستاسو لپاره نو بدرګۍ نن کونسل هغه شان توجه نه ده ورکړی چې کومه چې پکار وه ځکه چې دلته کې ایم پی ای 15 کاله تېر کړي دي یو ایم پی ای 15 کاله تېر کړي نو هغه نن کونسل له پکار دا ده چې یاره د نور په نږدې ده زیاته توجه وي خو زمونږ مشران داسې دي چې هغوی خوشحاله په دي چې یاره بس ما ته یې سیب وویله د فلاني ایم پی ای صاحب ما ته سیب وویله زه بس په سیب باندې خوشحاله شوم دا نه وایي چې یاره دلته کې به ترقیاتي کار پکار وي د چا به څه ضرورت وي هغه به پوره کول غواړي د چا ته به ستنې ضرورت وي چا ته به د تار ضرورت وي چا ته به د ټرانسفرمر وي چا د نالۍ ضرورت وي دا غریب خلک دی ټول همدغه لپاره سیاست کوي همدغه لپاره ناست ناست دي نو زه په اخرنیو الفاظو کې مدارایم خپل ایم پی ای ایم این ای ته چې یو ځل د بدرګي نن کونسل د زوړ ورکر د زړې ملګرتیا ته وګورئ هسې نه چې په 2023 کې تاسو په دې ډېر زیات خفه یئ السلام تاسو په هماغه وخت کې وایي چې زموږ د دې غونډې مقصد چې کوم دی نو دې کې مونږ په تېر شوي میټینګ کې یو خبره کړې وه چې مونږ په دې یو کمیټي جوړو او د دوی د دې خبرو سره مونږ بالکل اتفاق کوو چې په دې کې یو مشر پکار دی په دې کې سیکرټري پکار دی چې زموږ ته یو ځای معلوم وي چې مونږ هغه له ورځو مونږ هغه ته خبره کوو هغه زموږ خبره هغه ته وړي زموږ په کار باندې عمل کېږي د هغې دپاره مونږ انشاءالله یو کمیټي جوړو د یونین کونسل په سطح باندې بل تاسو خبرو کړه د نوجوانانو دپاره د کھیل دپاره نو زموږ په شینګرۍ کې ګراوند نشته زموږ سکول مسله ده د های لیول ته رسول پکار دي بل زموږ په هسپتال کې مسلې دي نو دا مسلې موږ له ټولې حل کول پکار دي راتلونکي بدلیات دي نو که فرض که موږ د خلکو ته څه ونه ښودل نو خلک به بیا موږ څه سپورټ کړي موږ له پکار دي چې موږ د دې خلکو کومې مسایل دي چې هغه اوس حل کړو نو انشاءالله چې په راتلونکي وخت کې موږ د چا کوڅې ته به نه ورځو خلک به زموږ کوڅې ته راځي موږ له به ووټ راکوي زموږ چاته ضرورت نشته په موږ پسې به بیا خلک راځي ولې چې زه د یو سړي کار کوم دی کوي زما د پارټۍ مشر یې کوي نو بیا زموږ خبرې ته څه ضرورت هر انسان ته دا معلومیږي چې یاره دا سړی زما د خیر ښېګڼې دپاره کار کوي نو انشاءالله په راتلونکي دور کې هم دا زما په ښېګړه راځي نو موږ خپل کوشش دا کوو چې زموږ کم مشران دي خو ناپوهه دي نو موږ له پکار دي چې هغوی له ورشو کینو هغوی ته هغه خبره مخامخ کړو چې یاره زموږ کم از کم زموږ څه قصور دی چې لکه نن موږ په هره خبره تاسو نظرانداز کوئ زموږ څه قصور دی د 2011 نه یا د 2008 نه په دې ځای باندې زموږ صرف 2 کسه وو د پی ټي آی مونږ له نیک محمد خان یو سټیکر یې راکولې او مونږ ته بیا دا وی چې یاره دا به تاسو ګرځوئ او ورته به وایئ چې د پی ټي آی یو پارټي را روانه ده مونږ پسې به خلکو خاندلی وو بیا هغې کې بیا مونږ مخکې تلو بیا زمونږ چې کوم صدر دی هغه ته چې بچی ووایي چې ستاسو سره ملګرتیا څوک ده هغه به صرف 2 کسه یادول یو به نیک محمد یادو یو به عثمان یادو په ټولې شینګرۍ کې صرف 2 کسه د پی ټي آی وو ځکه چې زموږ د بل ملګری خو یې لرې کړی و صرف 2 کسه زموږ د پی ټي آی وو نن الحمدلله
په سونو کسان د پی ټی آی دي خو بیا هم پکې مونږ خفه یو. ولې خفه یو؟ ولې چې مونږ د 2013 الیکشن و 13 الیکشن نه پس مونږ نظرانداز شوي یو. د نن تاریخه پورې مونږ سکرین ته رانغلو. زه نظرانداز یم، زما چې څومره ګروپ دی، زما څومره ملګري دي سینیر، مونږ نظرانداز یو. مونږ خپل حق غواړو، که هغه د ایم پی ای نه دی، که د ایم این ای نه دی، که د سینیټر نه دی، مونږ خپل حق غواړو. مونږ چې کومې منډې تړلې والي د 11-12 کاله مونږ چې کومې منډې تړلې والي، مونږ د خپلو منډو تړلو حق غواړو او مونږ د دې حق دپاره هر ځای ته تللی شو. ولې چې دا پارټي راوستې مونږه ده، پی ټي آی پارټي نوجوان راوستې ده. ټیک د مشران زمونږ سره دي، دا زمونږ د دعا دپاره دي، خو د پارټۍ راوستې ده. هغه عمران خان به یو خبره کوله چې زما اوښ نابالغه دی، چې کله بالغ شي نو بیا به وشي. نو نن مونږ سره انشاءالله چې اول مونږ 2 بیا لس شو بیا 100 شو، اوس زمونږ سره یو قافله روانه ده. مونږ چې نن کوشش دا وکړو چې یاره زمونږ په دې کلي کې کم کارونه په دې خوشحالګل کې کم کارونه په پټواري کلي کې کم چې کم زمونږ د دې زګي کمې مسلې دي هغه حل شي. نو زمونږ ته به د باري خلک روان نه وړي، د غیر پاټو خلک به مونږ ته راوړي. ولې چې په مونږ کې به دم ویني. بل مونږ له دا پکار دي که زما هر ملګری دی، دا یو خبره زه نن کومه چې اختلافات زمونږ د دې دا ګروپ بندي د اختلافات مونږ له ختمول پکار دي. ولې چې پارټۍ له مونږ څه ورکوو، پارټي مونږ له سره کوي. دا مونږ له مخکې سوچ پکار دی چې پارټي مونږ له سره کوي، مونږ پارټۍ له څه ورکوو. د دې دپاره به مونږ دا اختلافات ختمو کړو. هغه زمونږ دغه رور دی که دا رور دی که هر یو دی، مونږ به ورځو، د هغه سره به هم کینو، دلته به هم راځي، زمونږ سره به هم کیني. د نن نه مونږ دا یو عهد کوو چې مونږ دا ګروپ بندي ختمو. په دې کې به مونږ د پیر سره هم کینو، د رور سره به هم کینو. که د ایم این ای پورې خبره شوه مونږ به هغه له هم ځو چې زمونږ نه دا ګروپ بندي وځي. ګوره زمونږ چې کوم مشران دي چې مونږ یو له ورشو، هغه سوچ څه کوي، دا پلانکي له تللی دی. بل له ورشو هغه وایي دا پلانکي له تللی دی. نو دا پلانکي خو د دې یو پارټۍ کس دی، مونږ خو د بلې پارټۍ نه یو، مونږ خو ټول د پی ټي آی کسان یو. تاسو چې مونږ ته دا مشري کوئ چې یو د پلانکي له ورغلی زه دې نه یم ذمهوار، چې پلانکي وایي چې ته پلانکي له ورغلی زه دې نه یم ذمهوار، دا خو د خبرې حل نه شو که نه. مونږ له پکار دا دي چې مونږ د ټول د کم زمونږ مشران چې دي دا مونږ کینو. په دې کې زمونږ سره ایم پی ایم امداد وکړي، د هغه رور یې که هر یو انساني چې مونږ کینئ چې زمونږ څه تحفظات دي، د هغوی څه مسلې دي چې زمونږ د زړه نه یو بل ته دا خفګان وځي. مونږ یو شو نو انشاءالله زمونږ د یونین کونسل به په ترقۍ شي. چې مونږ پکې دا ګروپ بندي کوو چې پلانکې ښه سړی دی او پلانکې ناښه سړی دی. د پلانکي سره تا تعلق وساتو، زه د سره تعلق پرېږدم. پلانکي وایي چې تا له پلانکي سره تعلق وساتو، زه د سره پرېږدم. زه خو پارټي کوم، زه خو د عمران خان پسې روان یم، زه نه د دوی په خبرو پسې خو نه ځم. نو زه دوی ته یو خواست کوم چې د نن نه پس زمونږ چې کوم مشران دي، زمونږ اختلافات دي، دا مونږ له حل پې چې مونږ در په در نه ګرځو. مونږ به په ټاس مرمرو پسې یو ته وینا کوو، بل ته به وینا کوو. زمونږ نورې مسلې دي، مونږ به یو بل ته وینا کوو. زمونږ د مشران مونږ له پکار دي چې دا مشران مونږ سره په یو ځای کیني، دوی ته مونږ یو خبره کوو چې یاره زمونږ دا مسله ده، او دوی په لب بیک کوي او په لب بیک باندې بیا ډایرکټ هغه خبره رسي او هغه خبره زمونږ حل کېږي چې دا خلک د یو بل سره وران دي. نو زما به څه مسلې حل کړي، زما د کلي به څه مسلې حل کړي. زه نه په نوکرۍ پسې په چا پسې تلم، نه مې ورته ویلي دي، خو چې د یو الحمدلله فی سبیل الله وم بغیر لالچه د دې کلي د زکات کوم غریبانان خلک دي د هغوی دپاره زه بې لالچه منډه وم، د باچا مخامخ دی په ده پسې ورځم. زما چې کوم کارونه دي الحمدلله زه فخر کوم په باچا باندې چې زما کوم کارونه دي ده ته ما رینګ کړی دی. ده ماته که کولی شي او که نه شي کولی، خو ده ماته انکار نه دی کړی. د نن تاریخه پورې ماته باچا دا نه دی ویلي چې زه تا له یو کار نشم کولی، او شکر الحمدلله چې کړي دي راله، ښه کارونه یې راله کړي دي. داسې زما حمیدالله به هم کړي دي، دا نه ده چې هغه نه دي کړي، هغه ته مې رینګ کړی دی، هغه هم کړي دي. خو زمونږ د خفګان دا ګروپ بندي دا مونږ له لرې کول پکار دي. نن دا میټینګ ما راغوښتی دی، ما د ملګرو ته ویلي په تېر شوي میټینګ کې چې لکه مونږ راځو، زمونږ د ملګرتیا ده، دا ممبر صاحب چې دی په هغه ورځ باندې څومره خفه و، لکه خدا نخواسته د ده د لاس یو کار داسې شوی و نو څومره خفګان به و.
نو مونږ له پکار دي چې مونږ دا خبرې ټولې یو ځای ته راغونډې کړو کو باچا دی کو امیدالله دی کو منبر صاحب دی کو زمونږ دا مکرم شاه چې څومره زمونږ مشران دي هغوی ته زما یو درخواست دی چې راغونډ شي غونډ یو ځای کېنوئ او خبره به وکړو نور څه خبره نشته خو زما اخري یو دا درخواست دی چې زمونږ د دې ګراوند مطالبه ده چې زمونږ د هلکان کله په یو ځای کې ګیم کوي کله په بل ځای کې ګیم کوي نو که زمونږ په ځای باندې د ګراوند وشو نو دا به ډېره ښه خبرې والسلام